د کراچۍ کې زما په خیال سره د قادیانیانو عبادتګاه ده. نو قادیانیان چې دي دا مسلمانان نه دي، دا د اسلام وتلي دي. دا د ذوالفقار بوټو په وخت کې علیحده علماو ډېره منډه ترنډه وکړه، د دې سره ډېرې مناظرې وسولې. نو زموږ په عین کې دا خبره ولیکل سوه چې دا کافران دي، د دې په کفر کې وزره شک نشته. اوس دی خپل عبادتګاه ته دی مسجد نسي ویلی. صحیح چلو، یعنې ګوره خبره دا ده لکه اوس دا زموږ دی په معاشره کې یهود راواخله، نصارا راواخله. د یهودو نصاراو خو ډېرې خبرې دي. اوس یهودي خپل عبادتګاه ته مسجد ویلی سي، د زموږ کوم اذان کولی سي؟ نسي کولی. داسې د دې قادیانیانو دپاره هم لاره وتړل سوه. ولې دوی وایي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام خاتم النبیین نه دی، آخري نبي چې دی هغه غلام قادیانی دی چې دننه 113 کاله مخکې په هندوستان کې تېر سوی دی. په دا لاهور کې مړ سولو، په لیټشن باتروم کې مړ سولو. مردار ورته وایي، مړ ورته وایي، ستی خپله خوښه ده. نو دا مسجد چې دی دا په دې ځانو ته دی احمدیان وایي. احمدیان په بارو ملکو کې دی ډېر ګرځي. د احمدي په نامه یې خلک څه کړي دي؟ خلک یې بیا کافران کړي دي. له کفر یې راوباسي و بل کفر ته یې ودروي، او د هغه دا خیال دی چې زه مسلمان شولم. څومره ښایسته لیبل دی احمدي. صحیح سلو. نو دا اوس چا یو ټویټ کړی و، هغه ویلې ولکه چې څنګه دیوبندیان مسلمانان دي، دا خلک چې ځانو ته مسلمانان وایي، یا دیوبندیان یا دغه رقم بریلویان یا سلفیان غیر مقلدین یا حدیث یا پنجپیریان، صحیح سلو، دا مسلمانان دي او په دې خو نو زره شک نشته. دی وایي دا قادیانیان هم دغه رقم مسلمانان دي، هېڅ یوه زره شک نشته پکې. لکه ته چې خپل مسجد ته د الله کور ته مسجد وایي، د دوی عبادتګاه هم چې دی هغه مسجد دی، او دی مسلمان دی، شاید یې به نو دی به څنګه دا څنګه خبره یي. نو دی اوس د قادیانیانو دپاره چې خپله مقدمه چې دغه لړاوي، دی اوس دا خبره کوي چې قادیانیان مسلمانان دي. قادیانیان ولې مسلمانان دي؟ دا په سوو حدیثونه د دوی پر کفر باندې برابر دي چې دوی محمد رسول الله خاتم النبیین چې دی هغه نه مني. اوس دا څونه اوس دلته دا سړی چې کوم وایي قادیانیان مسلمانان دي، بالکل څوک چې وایي کافر دی هغه پخپله کافر دی. نو دلته خو الله او د رسول کلام چې کوم دی، د الله او د رسول د پیغمبر علیه الصلاة وسلام احادیث د الله کلام په هغه سره دا سړی چې دی هغه کافر دی. اوس ګوره دا جاوید غامیدي دی، دا یو ډېر فلاسفر یې بولئ، هر شی چې بولئ، مذهبي سکالر یې بولئ. دا وایي د خپل کتاب د میزان په هغه کې دی وایي چې عیسی علیه الصلاة وسلام چې دی هغه وفات سوی دی، اسمانو ته نه دی پورته سوی. الان کې ډېر دا خو ښکاره خبره ده. په قرآن کې الله فرمایي، د الله رسول فرمایي چې الله رب العزت فرمایي عیسی علیه الصلاة وسلام اسمانو ته پورته کړی دی. بیا هغه ښکاره مثال د معراج دی چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام لاړی. صحیح سلو. او بیا په دې کې لویه خبره د الله رسول فرمایي د قیامت لویه علامه دا ده چې دا عیسی علیه الصلاة وسلام به راځي، مهدي آخر زمان به راځي. نو څنګه عیسی علیه الصلاة وسلام وفات سوی دی؟ څنګه دا څنګه خبره ده؟ او جاوید غامیدي په ظاهره خلک څونه غټ سړی بولي. دلته یو سړی هغه زه خالي په ملایانو کې جاوید غامیدي اورم، ولزه په ملایانو کې خالي جاوید غامیدي اورم. نو جاوید غامیدي خدا خبره ته څه چم کوي؟ د جاوید غامیدي بیا بل وخت بیان پر کومه. یعنې دلته دا خلک دا خبره ډېره معمولي بلي چې یاره قادیانیان ولې کافران دي؟ دا مسلمانان دي. لکه ته چې مسلمان دی هم دغه مسلمان دی، و قادیاني ته مسلمان ویل سړی کافر کېږي په دې خبره. ګورئ، و یهودي ته سړی مسلمان ووایي، حالانکې یهودیان وایي داسې یهود شته هغه عزیر علیه الصلاة وسلام د الله زوی دی. و مشرکانو ته سړی مسلمان ویلی سي چې وایي فرشتې د الله لوڼې دي، دې ته سړی مسلمان ویلی سي. نو خو نسي ویلی د دې دا معنا سوه چې د ده کومه عقیده ده زما به هغه عقیده ده. نو هغه د قرآن او د حدیث خلاف عقیده ده، بیا ته څه چم کوې؟ اوس په ظاهره کې نه خبره سوله، لیکن په باطن کې څونه لوی تاوان دی، څونه لوی نقصان دی، څونه لوی خبره ده او څونه بده خبره ده. نو دا سړی ویلی چې دا څنګه لکه څنګه چې دا موږ مسلمانان یو، دا دیوبندیان بل مسلمانان دي، داسې قادیانیانو مسلمانان دي، او په دې خبره سړی کافر کېږي. دی اوس قادیانیان د کفر راباسي اسلام لره، خپل ځان د اسلام کفر ته وایستی. دی بیا دونه غمخور و د چا د قادیانیانو. لا تحقرن من المعروف شيئا، ما درته ویل ته به کوچنۍ نیکي ته به کم نظر نه ګوري، او نه به دا فکر کوي. د الله رسول فرمایي چې بس دا خو نو کوچنۍ معمولي خبره ده، پروا نه لري ما وکړه. دغه معمولي خبره د الله رسول فرمایي تا و جهنم ته دومره نږدې کوي
د مځکې د اسمان په مابین کې څو فاصله ده ته د جهنم دومره لرې لکه د مځکې اسمان لیکن تا د الله رسول فرمایي دا جهنم ته بالکل و دروازې ته تا درئ تا ورسوي او د الله رسول فرمایي کله کله یو سړی خبره وکړي دی چې ما عامه خبره وکړه هغه خبره ده د جهنم سبب وګرځي هغه خبره دی جهنم ته ورسوي صحیح سلو نو قادیانیان چې د دې په کوپر کې یوه ذره شک نشته او بیا زموږ پر غټو غټو پوسټو باندې نو حکومت خاصي برای نام حکومت دی پر دا لوړو پوسټو باندې ټول قادیانیان دي ټول بیا څوک غږ نشي ورته کولی بیا دوی زورور دي بیا دوی د یهودو نصاراو سره ډېر زورور فنډینګ چې دی هغه کېږي نو زموږ خلک تعلیم نه کوي د تعلیم څه بد وړي یا وایي تعلیم څه کوم ته خو تعلیم وکړه یار منم چې تعلیم ته اوس پر کوچني منصب باندې رایلی ستا په 100,000 تنخواه ده دا در دې خو ښه دی کاروبار وکړې پالش ګوټو پالش دی هغه وکړه یا نو چې ته تعلیم وکړې پر لوحایي سطح باندې تعلیم وکړې بیا به ته هغه ځای ته ورسېږي ته به د اسلام چیش کوې ته به د اسلام خیرخواهي چې دغه کوې خو لیکن زموږ سنیان په یوه حواله ډېر کمزوري دي هغه دا کمزوري دي چې دی غټ منصب ته ورسېږي دی لوړ مطلب پوسټ باندې راغلی پر غټ لیول باندې دی مطلب ورسېدی کرسۍ ته ورسېد بیا دی دا نه وایي زه سني یم یا وایي څه فرق دی شیګان دي شیګان چې په خپل شیعت کې څومره مضبوطه دي دا سنیان 5 کسان علما او بزرګانو دیندار مجاهدین به جمع باسو دا بیا 100% د عمر شاته دي شیګان چې هر څو لوی افسر دي هر څو لوی پوسټ باندې هر څو لوی فوجي هر څو لوی جج د خپل شیعت ظاهري شیعه ښکاره کوي لیکن سنیان یې نه ښکاره کوي او یار فرق یې نشته بس نو څه فرق دی ټول د الله بندګان یو ولې د دغو کرسۍ ته تاوان دی دی پر خپله کرسۍ باندې بیریږي د دغو کرسۍ ته نقصان دی دا ډېر عجبه خبره تی پر دې خبره باندې غور وکړئ تاسو پر لوی لوی پوسټو باندې نه وګورئ چې یو سړی وایي زه سني یم زه ډېر فخر ورباندې کوم الحمدلله چې ریټایر سي بیا نو دوی تسبیح دي نو 5 وخت جمعات دی مولوي صاحب لا نه دی راغلی دی په دروازه کې ولاړ دی بس د جهان پالتو جن جوړ سو بس اوس دی بزرګ سي چې وده ته د اسلام ضرورت ولو چې وده ته د مسلمانانو ضرورت و په هغه وخت کې ډول هېڅ دا هېڅ کیسه نه ده نن چې دلته مرګ ته څور نږدې سولو تسبیح یې څه وایي ذکر یې څه وایي ښایسته کمنټونه یې څه وایي هغه د پوسټونه څه وایي تلاوت کوي او بیا ګرد ورځ د مولوي صاحب سره په حجره کې ناست دي صحیح سو اته چې افسر وي تا سلام ویل نه اچوي صحیح سو ته په کال مسجد ته ویل نه راتللی اوس بیا و چې ریټایر سو په کال د مسجد ته وځي نه خلک قطع باسي صحیح سو نو شیګان چې دی هغه په خپل شیعت باندې فخر کوي سنیان چې کله د کاروبار د ژوند د منصب د کرسۍ تاوان رسېږي بس ټیک د صحیح د پروا نه لري د اظهار د دې نه کوي چې زه سني یم او څونه غټه تاواني خبره ده نو دا قادیانیان دا پټ دي دونه پر هاي لیول باندې کار کوي موږ تباه او برباد کو هغه عبدالله واحد قریشي چې دی هغه مفتي هغه اوس په جاز کې دی تللی ازم په پیایي کې هغه ډوډۍ موډۍ شی مې ورکوي په هغه کې شیزان کمپنۍ هغه کیچپ چې کم دی دا ورته ایږدي دا کیچپ چې دی د شیزان کمپنۍ دی شیزان د قادیانیانو کمپنۍ ده صحیح سو دا قادیانیان دغه شیان خرڅوي بیا راولاړېږي په دې کې مطلب الله رب العزت خو موږ ته ویلي ته په 100 روپۍ کې څو زکات ورکوې په 1,00,000 روپۍ کې به څو ورکوې 2,500 قادیانیان په 1,00,000 روپۍ کې 1,000 روپۍ ورکوي د خپل قادیانیت لپاره پر موږ فرض زکات په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي دوی څو ورکوي دوی وایي 10% چې دی هغه زه ورکوم دا خپل دین دا خپل اسلام چې دی بولي نعوذ بالله صحیح سلو نو هغه سړي ویلی ول دا قادیانیان هم دغه مسلمانان لکه دیوبندیان چې مسلمانان دي صحیح سو دیوبندیان خو د الله رسول خاتم النبیین دی قادیانیان وایي چې نه دی خاتم النبیین نو اوس ته څه چم کوې تا خو دوی مسلمانان کول خپل ځای نه د اسلام وویست